أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصير. سلام عرض کوم ټولو سامعینو ته ناظرینو ته دغه ویډیو کسي د مسجد په باره کې د مباحث کوو. نن والا کومه جلسه دغه برکات مسجد، د مسجد کوم برکتونه دي. مسجد برکات هم برکات دي، لکه مسجد کې نامه خدای کور دی، د خدای ذات و رحمت هم رحمت دی. نو د خدای کور څخه خدای سره کوم منسوبي یقینا هغه برکات دی. خو زه سره د دې لپاره څه د مو محترم سامعین محترم ناظرین یقین ورته حاصل شي چې د کور سره برکات دي. نن والا جلسه زه مخصوص کوم د مسجد دینی و معنوي اثرات و برکاتو حواله سره. پروردگار عالم انسان دی دنیا ته راستولی دی دینداری زندگی تیرونه دپاره، ځان جوړونه دپاره، خدای سره ملاقات کوونه دپاره. خپل ځان به جوړی لکه څرنګه پروردگار عالم احسان کړی دی مو انسانانو باندې، د انسان شکل کې پیدا کړي یو. دی دنیا ته دی په راستولو څرنګه لکه د مو شکل د انسانانو دی، خدای خراب پیدا کړي یو هر یو انسان. اون دې شانې سره د مو اخلاق، د مو آداب، د مو روش، د مو طریقې، د مو وخت تیرونې والا اصول هر څه انساني وي. انساني د انسان خوی د انسانانو وي، د انسان اخلاق د انسانانو وي، د انسان رفتار و کردار د انسانانو وي، طرز زندگی د انسانانو وي. کسی خدای مو سره خرق پیدا کړي وو، اون داسې خرق زندگی تیرونه دا د انسان خپل کار دی. خو دا به زده کوي. خرق زندگی د څه ته ویلی شي؟ اسلامي زندگی ده. اسلامي اصولو باندې زندگی تیرونه ته دی ویلی شي خرق زندگی، انسانی زندگی. خو د اسلامی و دینی زندگی چه تا که زده کو؟ دین چه تا که زده کو؟ لکه څرنګه سړی کور کې ډاکټر نشي جوړی دی، کور کې انجینیر نشي جوړی دی، ورپره میډیکل کالج پکار دی، انجینیرینګ کالج پکار دی، یونیورسټیانې ورپه پکار دي. دنیا کې هر کار زده کونې دپاره یوه اداره جوړه شوې دی. هغې ادارې ته به څې غځې کې به هغه شی زده کوې. خو دین داسې آسان کار نه دی، ډېر آسان دی. خو پروردګار عالم مو امتحان مو نه اخیستونی و، مو کې شیطان مو سره پیدا کړی دی. ورسره بیرونی دنیا، خارجي دنیا ټوله د شیطان همنوا دی. خاص کر موجوده دور کې، موجوده دور څه د لیپټاپ دور دی، کمپیوټر دور دی، او ورسره د ټچ موبایل دور دی. دې زمانه کې د دین زده کونه ډېره مشکله دی، ډېره ګرانه دی. نه صرف ګرانه دی، که څوک زده کړي هغه سره مقابلې کې ډېر زیات ټینشن دی وي د زده کونې، ډېره مشکله دی، حقیقت کې مشکله دی. خو دې حالاتو کې دین څنګه زده کړو؟ دین چېرته کې زده کړو؟ هغه دپاره یو مرکز پکار دی، هغه دپاره یوه اداره پکار دی. پروردګار عالم دغه مقصد حاصلونې دپاره مسجد ته شریعت کې یو صورت ورکړه، یو شکل یې ورکړه. لذا ګذشته جلسو کې به تاسو هغه ویډیوانې اورېدې وي، لیدې به هم وي. د مسجد احکام، د مسجد آداب، مسجد والا محرمات، مسجد والا مستحبات، اون دی وجه نه شریعت کې د احکام راغلي دي. ورسره پیغمبر مکرم اسلام څه کله مکی دور نه مدني دور ته بدل شو، د اسلام د تبلیغ ازادي ورته میلاو شوه. نو هغه ټولو نه اول د مسجد بنیاد کېښودل. څه وجه وه؟ وجه یې دا وه چې خلکو ته دین ښیونی و، خلکو ته باندې دین زده کونی و. هغه دپاره یو مرکز پکار و، یو ځای پکار و. خو مسجد هغه ځای دی چې هغه ځای کې مو دین زده کوی شو، هغه ځای کې د مو بچي دین زده کوی شي.
که چیرې یو بچی دین زده نه کي یعنی بېدینه به شي دین به زده کوي دین د زده کولو شی دی دین کور کې مور پلار نه نشي زده کوي دین معاشره کې استاد نه نشي زده کوي استاد خپل کار دی خپل یو فیلډ دی خپل سبجیکټ دی دین د یونیورسټي کې کالج کې نشي زده کوي ځکه نور څه خیونی دي خو دین نه علاوه مسجد نه علاوه څه کوم څه زده کوي هغه د دنیا آبادي دی دنیا که چیرې ونه د دین فایده حاصله نه کړي دا دنیا خسران دی خسارت کې د انسان نقصان کې د انسان مو پکار دی د دنیا نه آخرت لپاره فایده حاصله کو هغه ډاکټر هغه انجینیر هغه استاد هغه سړی چېرته کې نوکاري کوي چېرته کې هغه مصروف دی خپلې زندګۍ کې که چیرې مسجد سره کنټیکټ وي مسجد سره تګ راتګ وي مسجد سره رابطه وي دا انسان به دنیاوي شي نه دین په فایده اوچته کوي خو دا د مسجد برکات دی که هر نقطه د مسجد څخه نه سړی فایده اوچتوی شي دغه برکاتونه دی هغه د بندګي کونه عبادت کونه خدای سره رابطه جوړونه خدای بندګي کونې دپاره خدای سره رابطې جوړونې دپاره د دین زده کول ضروري دی عرض مې وکړه هر یو شي دپاره د یو د زده کونې ځای وي هر یو شي دپاره د استاد وي استاد نه بې زده کوي هر یو شي دپاره د څه اصول څه کتاب وي کتاب نه به کسې منشور دی وي طریقه کار دی وي خو دین دومره عظمت څه لري څه د دنیا دې دپاره پیدا کړی دی څه مو دین زده کو دین به عمل وکړو پروردگار عالم اون دی وجه نه انبیا نازل کو انبیا به عنوان دین استادان ائمه علیهم السلام به عنوان دین رهبران دین استادان اون دی وجه نه قرآن نازل که قرآن به عنوان منشور دین که څرنګه هر یو و سکول کې کالج کې څه کتابونه خیلی شي هغه کتابونه به زده کړي بیا به امتحان ورکوي بیا به مخکې کلاس ته ځي بیا به ډاکټر انجینیر جوړیږي اون دی قسم ته مسلمان جوړېدنې دپاره به عنوان دیگر حقیقي انسان جوړې شونې دپاره کوم کتاب خدای راستولی دی هغه قرآن دی او کوم استادان یې راستولی دی هغه انبیا ائمه علیهم السلام دی خو چېرته کې زده کړو هر یو ځای په یو سنټر وي هر یو کار زده کوونی په د یو سنټر وي پروردګار عالم هغه دپاره مسجد قرار کړی دی پس مسجد لکه څرنګه ما مخکې جلسو کې عرض کړی و د مسجد یوې کوټې ته نشي ویلی مسجد د یوه حال ته نشي ویلی مسجد صرف مانځو کول والا ځای ته نشي ویلی څه غاندې مونځ هم ورکوي وکړه مسجد هغه ځای څه غځې کې د معاشرې والا هر یو فرد ښځه نر اوړکی سړی بوډا هغه کې دین زده کړي هغه کې دین مطابق زندگی تیره کړي صرف دین ونه انشاءالله آینده جلسې ما کومې کوونې دي تاسو خدمت کې مورایز پیش کوونې دي هغه دا د څه د مسجد دنیاوي برکات هغه بله جلسه به زه کوم خو مسجد هغه ځای دی چې هغه ځای کې سړی هم دین زده کړي هم دین مطابق زندگی تیرونې طریقه زده کړي او دین څه داسې آسان کار نه دی څه کور کې زده کړي یا کالج کې زده کړي یا یونیورسټي کې زده کړي دین دپاره یو اصالتن یو ځای پکار دی دا نه څه کالج کې اصلي کې سبق وښیي ورځ ته ورکړي اصول دین تیر کړي مثلا امامباړې کې ملا ماتم وکړي بیا اصول دین تیر کړي دا نه بلکې اصالتن څه ورځي کې هغه دین وښیلی شي هغه مسجد دی انشاءالله پروردګار عالم مو ته مسجد آبادونې احیا کوونې توفیق عنایت که مسجد جوړونې سره سره څه مسجد آباداني یو بنیادي دغه دا د طریقه څخه چې کې بندګي زده شي دین زده شي دین باندې عمل کوونې طریقه زده شي خداوند متعال مو ته د مسجدو جوړونې ورسره د مسجدو آبادونې توفیق عنایت که والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته